رکشې سوزکي مې لیدلي وو، په دې باندې د یو جینۍ تصویر یې خیال کړی او د هغې شنې د هغې اودي شان سترګې بلو شان سترګې دي او داسې پرده پرې راغلې ده. دا هم چېرته کتلې ده؟ د دې څه مطلب دی؟ او تاریخ مې ته بیان کړی مسلمانانو یې کړی هم دی که نه؟ څه هم کړی دی؟ یې کړی هم دی. دا ډېر غټ سبق دی، دا یو لوی تاریخ دی د دې په شا باندې. خوزکي والے ته هم چې دا ما څه دپاره لګولې، هغه وایي د جینۍ سترګې دي ښکلې دي، بس خیال هم دی خپل شهوت سر کوي. څه سر کوي؟ دا په عربو کې یو جینۍ وه، په عربو کې یو علاقه ده یمامه. څه؟ یمامه. په هغې کې یو جینۍ وه، هغه مشهوره وه په زرقاء الیمامه باندې. په څه؟ مختصر درته وایم چې سره زرقاء الیمامه. زرقاء هسې وایي هغه زنانه ته وایي زرقاء، ازرق رنګ وایي بلو کلر ته. څنګه کلر ته؟ بلو کلر. دا یو جینۍ وه، د هغې سترګې بلو وي، په یمامه کې او په عربو کې. او د دې د هر نارمل انسان د عام انسان چې هغه یو نارمل انساني د هغه سترګې ساینس وایي د 50 کیلومیټره پورې کار کوي. څومره؟ د 50 کیلومیټرو پورې کار کوي. زرقاء الیمامه د نبي علیه الصلاة والسلام د دور نه لږه مخکې تېره شوې. د هغې سترګو به د 150 کیلومیټره پورې کار کوي. څو پورې؟ 150. الله جل شانو صرف دنیا کې خدای نظر چک کا. څه چک کا؟ نظر چک کا. نو چې دا الله جل شانو ته دنیا کې داسې یو عارضي هغه راته ښایي، الله جل شانو چې کله حقیقي سترګې در نصیبه کړي هغه به څنګه وي؟